نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائدہ پارہ نمبر 7 رکو نمبر 16 آیت نمبر 116 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه مخی رکو کی د هغه نعمتونو ذکرو یکم رب العالمین په حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کړیو او په دې رکو کی د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه د محشر په ورځ د سوال کولو ذکر دی ځکه عیسایانو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معبود ګاڼه رب العالمین به پختنه وکي د صد پارا چې الزام به وي په نسوارو باندې او د هغوی رسوا کول دا به مقصود وي چې دوی په حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دروغ جوړ کړي دغه شانتي نفي د علم غیب د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْكَلَتِ قَالَ اللَّهُ أُبْوَيْ اللَّهُ ورزي د قیامت باندې یا عیسی ابن مریم اے عیسی زید حضرت مریم انت قلت آیتا ویلو للناس خلقتا اتخذونی چونی سیما لرا و امی او مور زما لرا الہین و معبودان من دون الله سوا د الله نا لکه څنګه چې د هغوی دغه ناکاره عقیده ده عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په 5 طریقو سره جواب ورکړ قال ابوی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سبحانك پاکی ته ز پاکی بیانوم ستا د شریک نه چې نه در سره په ذات کې څوک شریک شته دی او نه په صفاتو کې دا خبره په خلی هم ده دا خبره په عقیده سره هم ده او دا خبره دا عمل هم دا او دا دعوه هم دا ما یکونو ندی مناسب لی زما د پارا ان اقول چې اوایم ز ما هغاس لیس چې ندی لی زما سرا بحق لائق او حق زما د پارا هرگز دا جایز نه دا مناسب نه دا زه داسې دعوه وکړم چې زما حق نوي چې هغه معبود کېدل معبود صرف یو الله دی ان کنتو کچریما قلتو کڑیوی دا خبرا فقد نو یقینا علمتهو معلومه بوی حغا تا تعلمو پوهیگت ما پا حغا سبان فی نفسی کی دی پا زڑ زما کی نفس زما کی ولا اعلم او نپوهیگم زما پا حغا سفی نفسی کا کی دی پا نفس تا کی اس دی حغا ما ته ندی معلوم انک انت بیشکهم ته علام الغیوب دیر خپوهی په پټو سیزونو باندې ما قلت ندی ویلی ما لهم دویت الا ما مگر هغه څه امرتنی چې حکم کړو تا ما ته به په هغه سره او هغه څه ان اعبدوا الله چې عبادت وکړئ د الله ربي چې زما رب دی و ربکم او ستاسو هم رب دی وكنت عليهم او زوم په دوی باندې شهیدن گوا خبر ما دمت فيهم ترسو پوری چې هم ز په دوی کې فلما بیا هر کله توفیتنی چې واخستلم تازه دین مراد یا اسمان تخی جول یا د دین مراد د قیامت نه مخکې وفات کیدل كنت انت الرقیبان بیاهم تنگرانوی علیهم پدوی باندی وانت اوت على كل شيء پهر شیز باندی شهید خبر او گواعی ان تعذبهم کچری عذاب ورکوی دویتا نو چاته حق د اعتراض نشته دی پتا باندې ځکه چې دوی ستا بندګان دي او عبادت د غیر الله کو فانهم نو بشک دوی عباد بندګان ستا دي وان تغفر لهم او کچری بخنا کوي تدویتا عذاب نور کوي نو اے رب داستا کمزوری نه ده داستا عجز نه ده فانک نو بیشک انت هم تا العزیز رور الحکیم او حکمت ولی
قال الله ابوي الله هذا يوم دا هغه ورځ ده ينفع الصادقين چې فایده به ورکوي رښتونو ته صدقهم رشتا د هغوی لهم د دوی دپاره جنات جنتونه دي باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه خالدین فیها همیشه به وي دوی په هغې کې ابدا همیشه تر تلا رضی الله عنهم راضی به وي الله د دوی نه ورضوا عنه او راضی به وي دوی د الله نه ذلك الفوز العظیم دا کامیابی ده ډېره لویه لله خاص د الله دپاره دی ملک السماوات والارض بادشاهی د اسمانونو او د ځمکې وما او د هغه څه فیهن چې په دې کې دي وهو او هغه الله على كل شيء په هر شیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی